آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1305 نمبر حدیث مبارک تے 1105 نمبر حدیث شریف وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما تو پیغمبر علیہ السلام تر دے حضرت عباس صحابی دے اللہ دے ترازی شي داغوی زوی دے عبداللہ خپل نامه ده او په ابن عباس کنیت باندې مشهور دی. صحابه کرامو کې د پیغمبر علیه السلام د وخت مفتی صحابي وو لار زوی دواړو نه د الله راضي شي زمونږ د طرفه د ټول امت د طرفه دی ول الله پاک بهترینی بدلی ورکی. قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ویلی دی فرمایلی دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پخپل د الله د پیغمبر ناوریدلی صلی الله علیه وسلم سبحان الله پخپل ته اوریدلی بختور غوګونه او چې پکې आवाज د پیغمبر علی السلام راتلو. الله دې مونږ او تاسو د پیغمبر علی السلام روزه اقدس زیارت لبوت لګي. د حوض کوثر په موقع باندې د پیغمبر علی السلام د مبارک لاسونو د حوض کوثر جام زمونږ او تاسو د ټولو نصیب کی او د پیغمبر علی السلام دیدار دې زمونږ او تاسو الله پاک نصیب کی او د پیغمبر علی السلام په خسته خوګو طریقو باندې زمونږ او تاسو تک دې الله نصیب کی. وای ما د پیغمبر علی السلام نو اوریدل بختور د پیغمبر علی السلام आवाज یې غوګونو کې راتلو زمونږ او تاسو غوګونو کې کده پیغمبر علی السلام आवाज نه دی د یو ګناګار بنده دی خو خبره د رسول الله دا صلی الله علیه وسلم. زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي وای د پیغمبر علی السلام د احادیث مجلس د پیغمبر علی السلام د دنیا نه پردې نه بعد نبی علیہ السلام د احادیث مجلس دا د انفاس مبارکه مجلس ته د انفاس مبارکه مجلس ته یو نفسی یو نفس ذات ته وي پیغمبر علیہ السلام ذات اقدس موجودو صحابه کرام ناسو پیغمبر علیہ السلام بچ فرمایل ابا حدیثو ابي اورید نو هغه خوش قسمت او هغه د نبی علیہ السلام ذات هم لیدو د نبی علیہ السلام आवाज به هم اوریدو په نبی علیہ السلام باندې بسترګم یا خولې او خبره به د نبی علیہ السلام نیغ پنی غاوري اخو بختور او زمونږ او تاسو د پاره هم دا د خوشاله خبر دی چې دا مجلس د نبی له صلوات والسلام کده ذات اقدس مجلس نه دی. نبی له سلام پکې په خپل موجود نه دی خو ساګانی او आवाज او خبرې د نبی له سلام چې کوم شوی وي د نبی له سلام د خبرو مجلس دی د پاک خبرو پاک انفاس. یقول پیغمبر علیہ السلام فرمایل عینانی لا تمسهما النار دو داس سترګې دي چې د تبا د دوزخ هور نه لګي د دوزخ هور په ورته ټچ کیږي نه. نو د دې جملې مطلب دا دی چې دا سترګې په کوم وجود کې وي دا ټول وجود به جهنم نه سيزي جهنم ته به نه ځي داسې نه چې دا سترګې به خدای جنت ته بوځي او دا بدن به دوزخ ته نه. زمونږ د دینی مدرسو طالبان په دې پوهېږي په دې بدن کې بعضې ځایونه داسې دي چې هغه یوم ذکر شي هغې نه مراد بیا ټول وجود وي. لکه یو کس ته ورک دی که دا مخ ماته ښکاره نه کړي نو دې څه مطلب چې ته نور راځه خیر دی خو دا مخ مونږ ته مخ ښکاره کوو دا مطلب یا ورته وایي په دې در قدم کې نه دی نو څه مطلب چې په سورلی کې راځه قدم مږده نه. نو مطلب دا دی چې دا انسان دا کس به چې د دې دوه سترګو والا وي دی به جهنم ته نه ځي. کومې دوه سترګې عین یو هغه سترګه ده بکت من خشیت الله چې وجړې دا د الله د ویرې نه کومه سترګه چې د الله د ویرې نه وجړې دا به جهنم ته نه ځي. وعین او دوی هغه سترګه ده باتت چې شپه تېره کا تحرس فی سبیل الله پهره ورکول د الله لاره کې د الله لاره کې پهره کوله پهره. پیغمبر علیہ السلام په خپل دور مبارکه کې جهاد له غزا له کله تشریف یوسي نو مجاهدین صحابه کرام چې کله دمه کوي پړاو کوي منزل باندې نو یو کس دوه کسه څوکۍ د پاره ویښ کېنی چې تاسو به ویښ یئ دشمن حمله ونه کړي او داسې هر دور کې مجاهدینو د پاره څوکیداران پکاري چې هغې د دشمنه د حملې څوکۍ کوي. نو دا حدیث خو امام نووي رحمه الله د کتاب الجهاد د عنوان لاندې ذکر کړی دی لہذا پہلا مصداق بعد سبیل الله جهاد ذکر کو. لہذا کوم سترګه چې د الله لار کې جهاد کې څوکۍ کې د شپې په دغه سترګه باندې د جهنم اور حرام جهنم به ورته د جهنم اور به ورته نه رسي نه به سيزي دا کس به جهنم ته نه ځي. او موږ مخکې خبره واضح کړې ده فی سبیل الله د الله لار کې نو د الله لار جهاد هم دی د الله لار تبلیغ هم دی. مرکز کې څوک پهره ورکوي هغې کې هم د پهرې ضرورت وي خانقاه کې د پهرې ضرورت وي خانقاه کې دغه شان دي مدرسه کې
دا طالب علم زده کوي یا علم ښیي دا هم د الله لار ده، حج له تللی دی حاجي صاحب دا هم د الله لار ده، عمرې له تللی دی دا هم د الله لار ده. هره نیکه لار د الله لار ده، هره نیکه لار د الله پاک لاره ده. تر دې پورې مخکې مې ویلي دي بار بار چې دا خبره زمونږ او ستاسو ښځو ته شي. اوس به مونږ او تاسو خپلو روزګارونو پسې ځو، کار کسب پسې. که د خپل روزګار کې د یو سړي دا نیت وي چې خپلو بچو له حلاله پاکه نوړی روزي پیدا کړم، روزي وله وګټم حلاله پاکه، شرط ورکې دا دی او اخلاص یې پکې اخلاص، نو د ده دا وتل هم د الله لاره ده، د ده دا وتل هم د الله لاره ده. د الله د لارې دا مفهوم او مصداق تنګ نه دی. به هر حال حدیث شریف کې د دوه سترګو بیان رالو چې دې ته به د جهنم اور نه رسیږي. یو هغه سترګه چې د الله د ویرې نه وجاړي د اوښکې تویې کا، او بله هغه سترګه چې د الله لار کې څوکیداري وکړه. الله دې په دې دواړو مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. رواه الترمذي رحمه الله وقال حدیث حسن. دا حدیث امام ترمذي نقل کړی دی او بیا ویلي دي دا حدیث حسن حدیث دی. یا ارحم الراحمین یا رب الجلال والاکرام یا ذل الجلال.